ابا حیران چې الله ولا عجیب معجزه ور کړی و فتح باندې ناست او پاوا روان دي د دې نه زیات اعلی معجزه زمونږ او د خاصو د خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج په شپه باندې اے د مکه پناشنا عظیم سفر باندې د مکه ام القرى د خار نه یو عظیم مسافر د دنا پته د الله په طرف باندې روانيږي داسې براق پته رب ذوالجلال د جنت نه راولېګو مونږه میلاد زکه مناوو چې هغه الله تعالی په یوازې ځان 65000 معجزات ورکړیو او کم معجزات چې دغه وړاندې کم پیغمبرانو مبارک له ورکړیو غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوازې ځان ټول مخلوق کې پس د الله تعالی نه لوی مرتبه په کائناتو کې په انسانیت کې دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وسیدا سے بوراک راولې کې چې د ام هانی رضی الله عنها د کور روان شو دومره تیز رفتار دومره سپیډر دومره تیز رفتار چې کله هغه مبارک د دې نه راپورته شو او په غزین باندې او په بوراک باندې کېناستو میکائیل علیہ السلام او جبرائیل علیہ السلام یې واګي نیولې وي زین په تنی چاړو دي تیزا واګي پکې د سرو زرو د موارید لګېدلې دي اعلی رقابونه دي او ملائکه او یا زرا په پروتوکول کې او په استقبال کې روان دي چې کله هغه بوراک راپورته شو پهلا قدم چې واغشته د مکی معظمه ام القرى د خارنا نو په مصر کې دویم قدم کې خودو د مصر نه چې دویم قدم پورته کړ په ځړه قبله اول بیت المقدس فلسطین ارض شام کې د انبیاء علیهم السلام قبلګاه کې دویم قدم په هغه ځای باندې کې خود دومره تیز رفتار سره روان دو قدمو کې دا تمام ازمکه راون غاړله او خار د مکه معظمین بیت المقدس شریف تلاړو او الته یو کړه وا مشرق طرف ته هغه پسې خپل بوراک د واګونه اوتړو او په هغه شپه باندې د بیت المقدس منجور وای چې ما په دې دروازه باندې ډېر کوشش وکړ کوم چې قبلي اړخته ده کوم چې مکه معظمه ته مخامخ وا او هغه دروازه نه باندې ده وای ما په سابقه کتابونو کې کتلیو گاونډیان مې مرا پاسول چې راشه دا دروازه بندو چې دا بند کو اسنه د الله دې کوړتا د بیت المقدس ته څه نقصان د شپې سو کو رسې زه خو څوکیدار ما هغه مبارک فرمای گاونډیان مې مرا پاسول او د بیت المقدس دروازه نه باندې دا فاغا زړه قبله اول مسلمانانو باندې چې ولس میاشتې وتا د دوړ جهاد سردار مبارک منځ کړي معززو صف پر سماو کیفیت نو 1,24,000 انبیاء علیهم السلام او الله بیت المقدس ترا غړ کړي دي ها دا لوی انبیاء علیهم السلام مقربین نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام صالح علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام دا ټول و طرف ذوالجلال بیت المقدس ترا غړ کړو د دوه کسانو ځای پکې خالی یو د جمع کون کې یو د اقامت کون کې ځای خالی دی باقي ټول بیت المقدس سب په سب تک چې کله معراج او شو واپس کراغه لنډه ته یو 2 منټه په لګي او واپس راغی چې کم چاراندام نبی علیہ السلام په کوم کوزه مبارکه کړو د چاراندام او به استعمال کړي هغه اقص لا روان خپل ځای ته نو رسیدلی سبول الهدى والرشاد کلی چې واپس امراله د چاراندام او بل روانه وي چې مبارک په سفر روانې ده دی باندې وسمره وغولږي درینیم زره کال سفر خو صرف د دې ځمکې نه د سدرۃ المنتهى پورې دی د یو اسمان نه د بل اسمان پورې 100 کال مزل دی 500 سال رفتار دی یا د یو اسمان نه بل پورې د بل نه بل پورې د وو اسمانونو سفر 3,500 سال دی دا غي نمبر بیا سدرۃ المنتهى دی عرش دی ماورا دی او بیا د رب ذوالجلال ذات کما یلیق بشانه دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې واپس راغی او مکه معظمه کې خبر راکړه ابو جهل وی سناشنا نخره وکړه مخکې به داسې دروغ وی چې هغه بل عیاذ بالله هغه مونږ وی چې زبرس دای داسې خبره کړي دا دای داسې خبره کړي دا او د ابو طالب دروازه فنن سړي راجیبه دروغ زکه وی چې د شام نه خو د دې پورې سلوي خرزه کې انسان را رسی دا دومره لوی فاصله ده چې حجاز مقدس او مکه معظمه ته د شام نه سړي را روانيږي نو هغه دې ته سلوي خرزه کې را رسی یو دا دروغ دی یو دی وای چې اسمانونو تلاړه مو بیا عالم سیدنا ابوبکر صدیق سے تصدیق کو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې او فرمایل
څه خلک خفه شو، څه پریشانه شو، چا اعتراضونه وکړه. آقا مبارک ته ابوبکر صدیق صاحب وفرمایل قربان یا رسول الله علیه السلام غمجن کېږئ ما، تاسو رښتیا ویلي دي. ورته وی زه د ماښامه پورې انتظار دی، زما قافله تجارت ته تللې ده، څه وخت به رارسي؟ توجه غواړم. ورته وی د 9 په ورځ د نور پرېوتو سرې به چې کوم دی ستا قافله رارسي، او زه چې واپس راتلم نو په پلانکي ځای کې را روانه وه، زما د بوراک د هغې وزرو د هغې شغارې نه ستاسو هغه سورلۍ او هغه قافلې هغه اوښ وتښتېده، وعلیه غرارتانې 2 بورۍ پرې تړلې وې، په خاکي رنګ باندې ستاسو هغه بورۍ چې کوم دی دا پرتې وې، او بورۍ ته وغورځېدې او بیا یې د پاسه کېښودې. وایي د 9 په ورځ باندې به ماښام رارسي. د 9 ورځ وټاکلې شوه، د 9 په ورځ دقسې ماښام شو. د ماښام نور مازدیګر زیړي به پرېوتو دی، او بکر صدیق رضی الله عنه دې خوا کتل، ټول خلکو داسې کتل چې څنګه نور پرېوته. ابو جهل آواز وکړ چې نن راته مکمله ده، نن به زه د محمد رسول الله مقابله کوم، لیکن الله د خپل حبیب مقابلې ته یو مندم نه دی پرېښی. خپل حبیب له په هر میدان فتح ورکړې ده. چې څنګه ابو جهل وی او د مکې قریشو پیغمبر علیه السلام چې کومه دعوه کړې وه چې ستاسو قافله په فلانکي ځای کې را روانه ده او د 9 په ورځ باندې به رارسي، د 9 ورځ ده او ماښام شو نور پرېوته، قافله را ونه رسېده. پیغمبر علیه السلام چې څنګه د هغه نوم واخیسته نو بکر صدیق صاحب پاڅېده، ورته وی ای د مکې معظمې خلکو الا قد وصلت العیر، خبردار د پیغمبر علیه السلام قول صحیح دغه دی چې قافله د ابوجهل را ورسېده. خلکو په شا وکتل، د حجاز د شام د اطرافو نه د اوښانو د خپو دوړې پاسېدې، اسمان طرف ته روانې او تیزه تیزه سره حرم شریف ته رانږدې شو. دا اوس چې کوم دی کې کبوتر چوک دی که حج او عمرې له څوک تللی یې، په دقه ځای قافلې سټی وکړه. ابوجهل ملامته شو، او داسې ملامته شو چې د ډېر خجالتیا نه د ډېر هیبت یې په پوزه وینه راماته شوه، او په خپل مجلس کې ځان له روان شو. الله مونږ له داسې حبیب مبارک راکړی، الله دې ورسره زمونږ کتاب او محبت نصیب کړي. دا موضوع خوږه ده، دا بحث هم خوږ دی، زمونږ خولې دومره نه دي. الله دې مونږ او تاسو ټول کې د خپل پاک حبیب مبارک صلی الله علیه وسلم اتباع پیدا کړي. مونږ یې میلاد ځکه مناوو چې الله ته ډېر زیات بې حده ګران دی. اله به وي دا نور امت جنت ته ځي چې ستا امت ټول مخکې کړم، او چې څومره ته بوځې ځان سره دونه بوځه، ولسوف یعطیک ربک فترضا. زما حبیبه زه تا نه خفه کومه چې څومره ځان سره جنت ته بوځې نه بوځه. په دې خبرو باندې اکتفا کوم. دا ډېره طولاني موضوع ده، دا 28 معجزات دي، او د هرې معجزې په مقابله کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه بیانې. دې سره د دې امت او د دې قوم د دې ګناهګارو په دې زړه کې د خپل پاک حبیب مبارک سره محبت سیوا شي. ډېر ډېر درودونه پرې وایې، ډېر ډېر سلامونه پرې وایې. د هغه په طریقو کې الله رب الجلال کامیابي ایښودې ده. د دې مولانا صاحب ډېر زیات مشکور یم، ما ناچیز ته سوال جواب وکړو. ما یې مولوي صاحب زه به تاسو ته هر څنګه حالت چې حاضرېږم، دا ټول زموږ وروڼه دي، زموږ مشران دي، زموږ کلی دی چې داسې خدمت یې راځي په ناره ګېډه باندې او په لږو توندو سره او په هر قسمه حالت کې به مونږ دې میدان کې ولاړ یو. دا بیانات به کوو، دا قال الله قال الرسول به بیانو. دا د علماو ذمه داري ده، دې ته به مونږ بیانو، دوی به پرې سره زمونږ چې کوم دی نو دا عمل کوي. وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على